يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. باب في المستحاضة. باب د بیان د مسائلو د هغې ښځې کې چې په مرض د استحاضې مبتلا وي. د حیض او د استحاضې مسائل ډېرې مهمې دي. اهمیت دا دی چې دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سل احادیث روایت شوي په 1.5 سندونو سره، او د دې 100 احادیثو نه 1.5 مسلې مستنبط شوي چې هغه متعلق دي د حیض او د استحاضې سره. 3 څیزونه دي، یو حیض دی، یو استحاضه ده، یو نفاس ده. حیض حاز یحیز حیزن دا مصدر د باب ضربه ده، لغت کې بهیدلو ته وایي، او په اصطلاح کې هو دمون ینفذه رحم دم امرأة بالغة. دا وینه ده چې را خارجیږي ولی رحم د بالغ ښځې من غیر داین ولا نفاس، نه مرضی او نه نفاسی. استحاضه معنا ډیر بهیدل، سین او تا پکې د مبالغې دپاره ده. حیض بهیدل، استحاضه ډیر بهیدل. او استحاضه هغې وینې ته وایي چې د رحم د ښځې نه راوځي بلکې د رګ نه راوځي. دمون ینفذه عرق امرأة یقال لها العازل. دا رگ وری اغا رگ تا عازل وائی. نفاس هغی وینی توائی چه ولادت نرست راوزی. دا حیض نفاس او استحاضی کو وینی کے فرق داره چه دا حیض او دا نفاس دا وینا دا در رحم نراوزی، بچدانه نه، او دا د صحتمند ښځې نښی. صحتمند ښځه هغه چې حیض او نفاس پټی وي، صحت نښه ده. او استحاضه د بچدانه وینه نه وي د رحم، بلکې د رګ وینه وي. د څه رګ وشلیږي او بیا وینه راپوټیږي. د دې رګ 4 نمونه دي حدیثونو کې. عازل، عادل، عازر، عاند. د حیض 11 نمونه دي. حیزم ورتوی تومس پسین سرا، تومس پساس سرا، درم سرورم قرعا، پینزم زحک، شپگم اعصار، وم اکبات، اتم فراق، نهم وراس پسین سرا، لسم نفاس، یولسم دراک. دا د حیض نمونه دي. مونږ به استحاضه او مستحاضه اله پیژنو چې مونږ حیض وپیژنو، او کمه موده د حیض وپیژنو او زیاته موده د حیض. استحاضه کمې وینې ته وایي چې د حیض د کمې مودې نه وړاندې
او د زیات نه زیات دی. اوس د حیض اکثره مده څومره ده او کمه مده یې څومره ده؟ اول خو اختلاف دی په اقل مده د حیض کې. امام مالک کوي د اقل مده د حیض کوم معیار نشته، حد نشته، یو ساعت هم کېدی شي، لږه وینه راشي دام. امام شافعي صاحب وایي اقل مده د حیض یوه شپه او یوه ورځ. امام ابو حنیفه او امام احمد وایي اقل مده د حیض 3 شپې او 3 ورځې دي. ابن الماجشون مالکی عالم دی، هغه وایي اقل مده د حیض 15 ورځې او شپې ده. اکثر مده د حیض څومره ده؟ دې کوم اختلاف دی؟ امام مالک وایي زیات نه زیات 19 ورځې اکثر مده د حیض ده. امام شافعي او امام احمد وایي زیات نه زیات 15 ورځې ده. امام اعظم ابو حنیفه وایي زیات نه زیات 10 ورځې ده. کوینا د دې زیاتې مودې نه واوړي دا استحاضه ده، او د 3 ورځو نه کمای دا استحاضه ده. 3 ورځې وا، 4 ورځې وا، 5 ورځې وا، 6 وا، 9 وا، 10 وا، دا حیض د چې 11 باندې داخله شو استحاضه. نفاس کمه موده متعینه نه ده، په دې اجماع ده د ټولو ائمهو. لګم کې دې یو ساعت وینه راشي، یو ورځ راشي، 15 ورځې بالکل رام نشي، په دې اجماع ده. او زیات نه زیات څومره ده؟ امام ابو حنیفه رحمه الله او د جمهور ائمهو باندې زیات نه زیات 40 ورځې. امام شافعي رحمه الله وایي زیات نه زیات 60 ورځې. دا اختلاف و. الکه تاسو په دې خبرو سره خلاص شئ که به پای نشو. نو مستحاضه هغه ښځې ته وایي چې د 3 ورځو نه وینه کمای او د 10 ورځو نه وینه زیاته وي، دې ته څه وایي؟ مستحاضه. د استحاضې اقسام، د استحاضې 3 اتفاقی اقسام دي او یو اختلافي قسم دی. اتفاقی 3 اقسام داري: مبتدئه، معتاده او متحیره. او سلورم اختلافی دی ممیزه. مبتدئه چاته وایي؟ مبتدئه ښځې ته وایي چې د بلوغ سره څنګه بالغ شي او استحاضه وینه جاری، لکه حمنه بنت جحش د زینب بنت جحش خور وه. نو د دې حکم څه دی؟ د مبتدئ حکم دار ځکه د دې ایام د عادت خو نه دي معلوم. د قوم ښځو ته به وکتلی شي چې قوم د ښځو عادت څومره دی. 7 ورځې عادت دی د حیض، نو 7 ورځې به حیض وشمارل شي او بیا به غسل وکړي، لمونځ به هم کوي، روژې به هم نیسي، هر مانځله به اودس کوي. دا معذوره ده، د معذورې حکم پوه نه شي. 2 نمبر معتاده. معتاده هغه ښځه ده چې د حیض عادت مقرري، لکه 6 ورځې یا 7 ورځې مقرري، او د عادت ورته یاد وي چې 6 ورځې زما د حیض دی او دایمي وینه جاری شي. لکه صحابیاتو کې فاطمه بنت ابي حبیش دا معتاده وه. د دې حکم دار چې ایام عادت په هره میاشت حیض حسابېږي او د ایام عادت نه وروسته به غسل وکړي، بیا به هر مانځه ته اودس کوي. 3 متحیره یا مدله ده. د حیض عادت نه مقرر چې 4 ورځې حیض دی یا مقرری خو د دې نه هیر دی، دې پوه شئ، او بیا دایمي وینه جاری شي، جاری او جاری او جاری نه ودرېږي. لکه ام حبیبه بنت جحش، د دې حکم دا دی چې غیر معتاده به د قوم د ښځو په عادت عمل کوي. د قوم د ښځو چې څومره ورځې وي هغه به حیضي، نوره به بیماره او ناسیه به په ظن غالب باندې عمل کوي. هغه ظن غالب دې 100 ورځې حیض دی، 7 ورځې بس ته کټ کا نور استحاضه.
د استحاضی سلورم قسم اختلافی ممیزه په الوان چې د وینې رنگ لګوري چې دا حیض دیو کا استحاضه استحاضی او حیض لا په الوانو د وینې کې اعتبار شته کنهشته ائمه ثلاثه وای الوانو ته اعتبار شته امام ابو حنیفه وای الوانو ته اعتبار نشته وینې رنگ ته اعتبار نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو لز بیبیان مستحاضه په حدیث کې دا غي روایت دي فاطمه بنت ابي حبيش دا یو وا دیم زینب ام المؤمنین د زینب او هم دا یو خو زینب و ام المؤمنین دوشوی درم زینب سلورم حمنا پینزم ام حبیبه دا درې وانه د جحش لونه دي زینب بنت جحش حمنا بنت جحش ام حبیبه بنت جحش درې دا شو دو مخ کې پینځه شپږم اسماء د میمونی ام المؤمنین خور وم زینب بنت ابي سلمہ شپږم سوده بنت زمعه ام المؤمنین نهم اسماء بنت الحارثیہ لسم بادیہ بنت غیلان الثقفیہ یو لسم سهله بنت سهیل دا یولس وینځي دغه وی مستحاضه وی د دې دا حدیث چې څومره تاویږي را تاویږي د دې یو لسه بیان او روایت دی پکې او د هر یو خپل حکم نو زموږ مذهب دار چې داسې وکړي روایتو کې دام راځي چې هر مانځله به غسل کوي او دام پکې دي چې ماسپخین مون برسته کې چې مازیګر ټیم راشي نو دواړه به یو ځای یو غسل به ورته ما خام من برسته کې چې ماسوتن ټیم رانیږي شي یو غسل ورته صدرې غسل دام پکې راغلی الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا نافع قال حدثنا وكيع وعبدة وابو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة مجتهد فلا أدعو فأدع الصلاة قال لا إنما ذلك يركض وليست بالحيزة فإذا أقبل زخزای ما چې حیز می راځي پاکه کمانا مونږ پرېدم نبی اسلام ته نه مونږ مو پرېدا انما ذلك عرق بنده د رګوی نه ده وليست بالحيزة حیز نه ده چې دغه نه راځي شرم کان راځي وإذا أقبلت الحيزة فدعي الصلاة چې حیز دی راغی بیا مونږ پرېږدا وإذا أقبلت حیز شاکړه فغسلي عنك الدم وینا ځان نه وینځه وصلي مونږ کوه قال ابو معاويه بحديثه وقال توزع لكل صلاه حتى يجيء لك الوقت هر منزل منځ کوه فرض لوي چې وخت ته مونږ کا فرض به کوي کنه قضام په کولې زموږ مذهب دار قضام په کولې شي نه پر ارس کولې شي الله وفي الباب عن ام سلمة رضي الله عنها قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن المبارك والشافعي ان المستحاضة اذا جاوزت ايام افرائها اغتسلت مستحاضه چې کله وینه تجاوز کې د دې ورځو د عادت نه اغتسلت غسل بکای و توزعت او دس بکای لكل صلاه ار منزل او دس کې دا ابو حنیفه قولم دی وای ما جاء ان المستحاضة تتوزع لكل مستحاضه به هر منزل او دس کوي الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابي يقظان عن عدي بن ثابت عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها التي كانت تهيج فيها ثم تغتسل وتتوزع عند كل صلاة وتصوم وتصلي. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك نحوه بمعناه قال ابو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن ابي يقظان وسالت محمد دی باندې شریک متفرد دی د ابو الیقظان نه وسالت محمدن د امام بخاری من تاسو کړه دی حدیث فقلت عدي بن ثابت عن نبي عن جدي جد عدي مسمه امام بخاری نه متابوز کو چې عدي د نیکس نوم او پلار خو ثابت نوم دی ولم يعرف محمد اسمه
امام بخاری ته نوم نه واته وذکرت لمحمد امام بخاری ته می ذکر کړ قول د یحیی ابن معین چې اسمی دینار دی فلم یعبا بی هغه به پروا و نه کړ اعتبار به و نه کړ وقال احمد واسحاق مستحاضه کې اختصرت لكل صلاه و احوت که هر مانځله غسل کې دا ډېر احتیاط دی و ان توزت لكل صلاه اجزاها که هر مانځله او دسو کې نو دا کافي کېږي به حادثه و ان جماعت بین الصلاتین کې جمعوار ما بین د دوه منځونو به یو غسل کې کا چا کافي کېږي لکه تاسو ته چې ما طریقه ویلي مامن بالمستحاضه انها تجمع بین الصلاتین دو منځونه به جمع کوي به غسل واحدین دا حدیث کې راغلي دی الا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن يقين عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه براد بن طلحه عن امه حمنه بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاذ حيزه كبيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني استحاذ زحیزه کېږم زما وینه راځي حیزتن به حیزه کېدو کثیر شدید سخت سره ډېره سخت دی فما تامرني ما تتسامر فيها فقد منعتني الصيام والصلاه زه خو دې منع کړم د مروجه او د مانځنه قال انعت لك الكرسب درته ز بیانو ما کرسب استعمال کمالج شرم پرچ کی فإنه يذهب الدم دا بوینه ختمه کی قالت دا بیبی ورته یو اکثر من ذلك دا وینه دینه ډیره د مالج نه راډینګي قال فتلجمي ټوټه تاو کا قالت اکثر من ذلك قال فتخذي ثوبا کپڑا کېدا یعنی کپڑا دې راتاو کړ بیا پکې دنه نه کپڑا کېدا قالت اکثر من ذلك انما سج سجا ذرا بيگم په بيدل سره سج بيدل ته فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين زتا ته خبرو امر کوم ايهم ما صنعت کم یو دي چې وکړو اج ځوان کتا نه کافي کیږي فین قویت علیهما کتا ته خدای قدرت رکبري دوړو په ان تعالی متخب ويږي فقال انما هي ركزه دا لته من الشیطان فتحيزي 6 ايام او 7 حيز وشمیر شپږ یا و ورځي په علم الله د خدای په علم کې ښا دا مدله ده سمخت سری بيزا رايت انك قد طهرت چې کله پوي شي چې ته پاک شي واستنقات خصفاشي فصلي 24 ليله و 23 ليله سری شي په ودري شورځي مونږ کوا دا ستاسو په شي وای الکه په پوي شي اورځه حیز نو دري شورځي دي شوي او کشفق ورځه حیز حساب شنو سلیری شورځي دي شي وسومي وسلي بين ذلك يجزئك وكذلك ففري كما تهيز النساء دا شان کوا څنګه چې خزي حیز کیږي او کما يطهرن لميقاته په وخت حیز کی وتهره فهم قویت کستا قدرت چې اعلی بدی خبره ان تؤخر الظهر چې ماسپخین من درست کی وتعجل العصر ما ذکر را مخک کی ثم تغتسلين بیا غسل کی حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ماسپخین او ما ذکر په یو ځای کی ثم تؤخرين المغرب بیا خام رست کی وتعجلين العشاء ماسوتن را مخک کی ثم تغتسلين بیا غسل کی وتجمعين بين جمع بين الصلاتين کی او پرې د سیمو کوي وتغتسلين مع الصبح او سار سره غسل کوي او بل نه جمع کی وتسلين وكذلك ففري وسومين قويت على ذلك كطاقت وقال رسول الله هو اعجب الامرين الي دا خوخ په دوه کارونو کې ما ته چې جمع بین الصلاتين الله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران عن امه حمنة رضي الله عنها الا ان ابن جريج يقول عمر بن طلحه والسعي عمران بن طلحه وسالت محمدا عن هذا الحديث قال هو حديث حسن وهكذا قال احمد بن محمد هو حديث حسن صحيح وقال احمد واسحاق في المستهزئ اذا كانت تعرف فاذا باقبال الدم وادباره فاقباله ان يكون اسود دا الوان مميزه شو مخامه کېدل دار چې وینه توري او ادبار دا د يتغير الى الصفه خړوالي لور مایل شي فالحكم في
فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنه وإن كانت المستهادة لها أيام معروفة من قبل أن تستهاد فإنها تدع الصلاة ورځې معلومي مخکې د دینه چې استحاضه شي دا به مونږ بریدي ایام اقرا ورځو د عادت کې یا به غسل کې وتتوضا وتصلي الکه په پوه چې دا معتادی چې ورځې معلومي هغه بیا نه خرابي وإذا استمر به الدم ولكن لهم أيام معروفة ورځې معلومي نه وي مخکې په استحاضه نه وراغلي ولم تعرف حیزم نه پی حیزم نو معلوم په اقبال د دم او په ادبار سره پتم نه لګي چې اوس حیز راغی کې استحاضه ده فالحكم لا حدیث د حمنی بنت جحش باندې دی عمل کوي غیر منزله جمع بین الصلاتين دي کوي وای قال الشافعي والمستعد استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدعو الصلاة ما بينها وبين 15 يوما فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما ثم تدعو الصلاة بعد ذلك أقل ما يحيز النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى فاختلف أهل العلم من أقل الحيض وأكثره فقال بعض فاقل د حیز او اکثر کې عالمانو اختلاف کړی دی ما درته ویل کنه اول سر کې فقال بعضهم اقل د حیز ثلاث دي دا احناف وای او اکثر 10 دي دا قول د سفیان ثوری او د اهل کوفه و دی ها احناف وبي ياخذ ابن مبارك وروان خلاف حضرت ابن مبارك نه د دې خلاف روایت دمشته وقال ابو عباس ابن متى ابن ابي رباح اقل د حیز یوم وليله د شافعي سے مذهب هم دی واکثر 15 دا قول د زید او د مالک او د شافعي دی احمد او د اسحاق دی باب ما جاء في المستحاضة أن تغتسل عند كل صلاة اخو دا چې جمع بین الصلاتين دو منزل له غسل ار منزل غسل هم راغلی نه وای خدا ګر یاد ساتي زموږ مذهب کې غسل نشته حاجی تتوضا لكل صلاتين مونږ وای دا غسل چې راغلی دا علاجن راغلی تاسو خپل چې کله ویني نو علاج صحیح او په کې اچول زما خود شي ورای نه کله ویني راځي بیا دا مخ وای زمدا زینه یخشي نو بیا ودرېږي نو دا ورته نبی رسول الله منزل غسل څه کوي چې وینه به ودرېږي علاجن وای دا شریع حکم نه دی وای قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستهاد فلا تغرف أداء الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة هر مانځه ته به غسل کاو انا قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي دې بخبل کاو الا قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش وقد قال بعض أهل العلم أن المستحاضة تغتسل عند كل صلاة مستحاضه په غسل کې د هر مانځه ته رواه اوزعي عن زهري عن عروه و عمران عائشه امر کې چې قتيبه قول ذکر کا چې ابن شهاب دانه دی ویل چې نبی رسول الله حبيبه ته امر کړی چار مانځه غسل کاوه لیکن دای په خپل کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یو ځل غسل وکا بیا خپل منځ کوه عام عادت مطابق ندی ته دا په هم کړ چې هر مانځه غسل کاوه دای په خپل کړ دا امام ترمذی رایه هم نه دا نه دی یو امام رایه هم نه دا موږ وی دا علاجن دی بس نه